الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو او بار اوریدونکو نارینو زنانو آخرت دپاره تیاری د هر انسان لپاره دی. ځکه دا سفر ختمېدو والا دی. دا کم سفر کې چې مونږ روان یو شروع دی د زندګۍ دا گاڑی روان شوی دی. د دې یو سټاپ دی او په هغه سټاپ باندې دا ودرېږي
او یو ځل په موتا باندې دا ورځ راتلو والا ده چې هغه بل سفر شروع کېدو والا دی او په هغه سفر باندې ورتګ دی. نوجوانا تم د دې لپاره تیاری وکړه، سپینګریا تم تیاری وکړه، په دې باندې مغرور نشي چې صرف ما د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کړله او نور به خپل مرضی کوم او کامیاب بشم. عزتمندو صحابه کرام زمنګ او تاسو لپاره یو نمونه وا، یو معیار، او الله رب العالمین په قران کریم سوره بقره اول سپاره دا اول سپاری په اخره کې الله وایي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. که چرته د خلکو دسی ایمان راوړو لکه څنګه چې صحابه راوړو نو البا دیو په هدایت باندې او البا کامیابی. صحابه کرام سره د دینا چې دنیا له لږ وخت ورکړو آخرت له ډیر وخت ورکړو، ټول توجه آخرت طرف ته، دنیا کې د جنت زیری باغی باندې شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړي وو، بنرای کړو. هغه صحابه کرام په خپل عبادت باندې مغرور شوی نه دي چې بس منګه خو کامیاب یو او منګه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری یو او منګه خو اعمال کړلی. زمان بشان نو چې ورځ جمعه تراغله او د الله رب العالمین نا داسې څغواړو چې هغه پیغمبرانو لمنې ورکړل شوی. رايو ناپوهه انسانو کنه هغه امسار اغستی و چې د ځان ته غرشه وړر چې زه وړر نه کېما امسای راغستی او سین لرا بغولا په وړو کې خړوانته او ایتا موسی علیہ السلام للاری ورکولی الله نو ولي ما کې څه چلله مالم راکا هغه سین وړو کته زه پوری. هغه وجه دادا چې زمون عملونه کمزوري په خپل عمل باندې دوک کیږو چې مونږ خډیر لوړ مقام ته ورسېدو، ډیر کامیاب شو. عمر رضی الله تعالی عنہ داسې عظیم شخصیت دی چې هغه دلته په ځمکه خبره کوي. الله رب العالمین دبرنا دا هغه خبره په وحی کې را لېږي او قران ته جوړيږي. دا هغه خبره نه ده او قران کې راغل ده. نن موت وایو د قیامت پورې مسلمانان وای دا هغه خبره کوي او پای کې ثواب ملويږي. خدغه عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام رازدار لذي ورتوي تا ته نبی علیہ السلام د منافقانو نمونه درخولي دي چې پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی، پلان کې منافق دی. نور راته مخیا چې څوک څوک دی، خو صرف دومره راته وایي چې عمر پکې شته او کنيشته پکې. داسې د الله نه یریدون کی او ایته پکې نه بیا ډېر خوشحاليږي. عزتمندو هغه صحابه کرام د الله نه یریدون کی، د الله عبادت کوون کی. دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خافه الا مؤمن، د الله نه چې څوک ډیر یریږي دغه مسلمان دی. ځینې خلک وایي کنه وای زمونږ د ذهنونو ته خیالات راځي، غلط سوچونه ورته راشي او بیا د الله نه یریږي وای هو ما خو ذهن ته دا سوچ راغی
دقه سړی ته ووایي ته صحیح مؤمن یې، دقه ته ایماندار ویل کېږي. ګوره دا خیالات نه دي د کافر او د مشرک ذهن ته الله نه راولي، دا غلط. هغه شی کافر دی، هغه بېدینه دی، د هغه شیطان نور په هغه څه څه وکړي، د جهنم سکروټه خو ده نو شیطان په هغه نور تندر لګوي، څه به کوي. هغه د شیطان ملګری دی، شیطان کوشش کوي نو مسلمان ته وسوسې ورچوي. نو کم انسان ته په دې زړه کې او په دې دماغو کې وسوسې راځي، یو خبره او بله خبره دی د الله نه بیا ویریږي چې او دا خو زما ذهن ته دا خبره ولې رااله، دقه مسلمان دی، دا مؤمن دی. او چې کم انسان د دې غم وسنئ که څه مې ذهن ته رااله راځي دی نو منځ قضا شو قضا کېږي دی نو منځ که مې وکړو که ونه که وما امنه الا منافق، د الله رب العالمین نه چې په امن کېږي او د الله رب العالمین نه چې نه یریږي نو دا منافق انساني. نو د الله رب العالمین نه یره او الله رب العالمین طرف ته توجه دا هر یو انسان له پکار ده. عزتمند زمن دا سفر ختمېدونکی دی، یو بل سفر باندې ورتګ دی، هغې باندې ورتللی یاد وساتئ د هغې نه خلاصې نشته. ابه خامخا راځي په دغه سفر باندې خامخا تګ دی، تللی کافر بم ورځي، مسلمان بم ورځي، نیک بم ورځي، بد بم ورځي، خو لیکن هلته چې تا ته څه میلاویږي نو هغه کارونه د هغې دپاره تیارې په دې دنیا کې کېږي. د هغې دپاره دنیا کې به ته تیارې کې. دنیا د زندگی د یو غنیمت دی، دا د الله رب العالمین د طرفه یو نعمت دی، د دې نعمت قدر وکړه. علما ذکر کوي د دې زندگی مثال د واورې دی. واوره ده تا په هغه ټیم باندې د دې نه پیدا واخیسته، اوړی دی ګرمي ده ځان له د شربت وکړه، هغه اوبه دې پې یخې کړې، څه پیدا دې ترې واخیسته جو پیدامنه شوه. خو که چېرته دا واوره تا په دې ځای باندې پرېښوده، شربت وغیره یې ترې ونه که، اوبه دې پې یخې نه کړې، بې ځایه لاړه ختمه شوه. ولی کېږي په هر صورت، دا خامخا ولی کېږي، خو څوک دې پیدا واخلي د چا واوره هسې ضایع شي. دغه شان د دې زندګۍ مثال الله چې موږ له زندګي راکړله دا د واورې په حیثیت باندې دي، د واورې په شان دي. که د دې زندګۍ نه موږ پیدا اخلو که نه اخلو دا روانه ده، دا تېرېدو واله ده. او د دې وجې نه کم خلک هغه داسې حد ته رسېدلي دي 40 سال نه بره شوي دي، نو هغې خو یو سفر بیرته په زوال شروع شوی دی. د دې وجې نه کله چې یو انسان پیدا شي، ماشوم دی د 15 سال پورې دی ماشوم شمارلی کېږي، یا د 12 سال پورې بلوغت پورې د بالغ کېدو پورې. د هغې نه وروسته د ده زندګي چې شروع شي د نوجواني د 33 سال پورې د انسان ترقي کوي، د مخ په وړاندې باندې ځي، 33 سال پورې د رواني مخ کې ځي، ترقي کوي. د دې بدن کې ناشناوالی پیدا کېږي. د دې وجې نه شناختی کارډ هم چې ورله جوړوي ټول عمر دپاره نه جوړوي تا حیات، بلکې څه وخته پورې جوړ کړي، ځکه دا سړی د ده شکل بدلیږي. بیا هغه یو هلک چې تا 15 سال کې لیدلی و چې بیا په 25 سال کې یې ډېر به بدل شوی، او بیا نه پېژني هر څوک. دا زندگی د 33 سال پورې دا زندگی داسې ده چې په دې کې انسان کې ترقي پیدا کېږي. کله چې 33 سال شي، د 33 نه واله د 40 پورې په دې کې دې ته سن الوقوف وایي، په دې کې انسان ولاړي په خپل ځای، بس دا نه مخکې ځي او نه وروستو ځي.
دا انسان نه مخکې ترقی کوي او نه زوال کوي. بیماری جدا خبره ده، خو نور دا زندگی د سن الوقوف ویل کېږي، ولاړه په خپل ځای باندې د انساني. او بیا چې کله 40 نه واوړي بس د په زوال شروع شي، دی بیا زوال واخلي، کله ملا درد، کله زنګنان درد، کله یو ځای کله بل ځای، بس ټول عمر بیماری بیماری بیماری. نو چا باندې هغه زوال زر ښکاره شي او چا باندې زوال په قلار ښکاره شي، خو زوال د هر چا د 40 نه خو شروع شوی. نو ستا په ګیره کې سپین راله، ته اوس هم د الله طرف ته توجه نه کوې، ته اوس هم د الله نه نه یېرېږي، ته اوس هم په دنیا پسې شوی، ته اوس هم د دنیا د وجې نه مونځ پرېږدي، ته اوس هم د دنیا د وجې نه قرآن پرېږدي، ته اوس هم د دنیا د وجې نه خپل ذکر و اذکار پرېږدي، ته اوس هم د الله بغاوت او د الله رب العالمین نافرمانی کې د الله نه یره اختیار کو، د الله نه ویریږه. الله تبارک وتعالى په دې آیات کې وایي د سورته حشر په دې آیات کې آیت نمبر 18 کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایماندارو د الله نه ویریږئ. او الله مومنانو ته وایي اے مومنانو د الله نه ویریږئ، اے مسلمانانو د الله نه ویریږئ. کافر بی دین دی د الله نه باغی دی، آک د الله نه یریږي وکنه، خو لیکن اے مومنا اے مسلمانا اے مسلمان نوجوانا اے مسلمان سپینگریا اے مسلمانی زنانا اتقوا اللہ، دا اللہ تعالیٰ نا اویری گئی، دا اللہ نا یر اختیار گئی. دا دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تی روایت کرے دے، نبی علیہ السلام فرمائی من احبا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، څوک چې دا غواړي چې د ټولو خلکو نه الله ته ډېر محبوب شي، الله ته ډېر زیات خوښ شي، د الله په محبوبانو کې راشي. څوک هم چې غواړي چې الله ما سره مینه وکړي، زه د الله سره مینه وکړم، په ټولو انسانانو کې الله ته نږدې شم، الله ته خوښ شم، ادې کم کار وکړي، کم دم او کم وظیفه دې اختیار کړي. فلیتق الله، دے دے دا اللہ نہ ویریگی، تقوی دی اختیار کی، پرہیزگاری دی اختیار کی. بس دا دم دے انسان وہی کنا چیز دا اللہ محبت حاصل کما، دا اللہ مینا حاصل کما، پٹول انسانانو کی اللہ تدیر محبوب شما واللہ تفخ شما. دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غد پارا وظیفہ خود اللہ، دم خود اللہ، علاج خود لے دے. نبی علیہ السلام وی فلیتق اللہ، دے دی دا اللہ نا اویریگی، تقوی دی اختیار کی. دا اللہ نا یرد صدا دا مو پیجنو کنا چی دا اللہ نا یریدل صدا ویلے کی ذکر دا اللہ نا کل کل شیطانم یریگی. اور قرآن کریم کی دا آغی قصہ شتا کنا جنگ بدر کی نو دا ابو جہل دلاس نه نیولې د شیطان، او دا یو سپر طاقتو داغه چې کوم بادشاہ او داغه بادشاہ په شکل کې دا شیطان راغلی، شیطانان شکل بدلولې را بدلولې شي. نو شکل بدل کړل او هغه کوم سپر طاقت والا ملک چې کوم بادشاہ او داغه شکل اختیار کړل، او ابو جهل د لاس نه نیولې و یریګه ما زستا مرسته مدد کوم کنه. هاړې خوشاله چې بس مرسته مدد میکیږي، لکه اوس چې دغه بنی اسرائیل سره امریکا ولاړه ده، کله تباہ و برباد کی. دا شیطان به تخت ان شاء الله شیطان نیولې دی ابو جهل، او چې کله الته وکتل جبرئیل علیہ السلام راغلی دی، نور ملائکه راغلي دي، بس شیطان اغاله دیګه ورکړل او وتښتید. دیو تر شاته نه چغې وی ودرېږه چرته لاړې،
چرته لاړې ته خو ما سره وعدې وکړلې زه دې میدان جنگ ته راوستم او انی اخاف الله زه د الله نه یریږم شیطان وایي شیطان چغې والې او منډې والې وایي د الله نه یریږم زه او ما داسې څه ولیده چې ابو جهل ته یې نینې ګورئ قصه ورانه ده ابو جهل خو بیا مردار شو ختم شو شیطان وتښتېد شیطان له خو الله مهلت ورکړی دی د اولنۍ شپېلې پورې نو دا شیطان هم کله د الله نه یریږي دغه یاره ګورې دا تقوا څه ته ویل کېږي او موږ ګورې متقي انسان چې تلو تقوا چې تلو نو موږ په ظاهر باندې تلو بس چا ډېرې غټې غټې جامې اغوستي چا چې کوم دی نو خو پټکې والی څوک چې کوم دی نو داسې د څټې کوږ کړی او دغه شان د کې ډېر چې کوم دی نو ځان یې عاجزه کړی زولې مولې ځان تاو کړي موږ وایو دا ډېر متقي دی زموږ په نظرونو کې متقي انسان موږ دې ته وایو خو خبره دا نه ده تقوا او متقي انسان تقوا څه ته ویل کېږي متقي انسان چا ته ویل کېږي راځئ چې دا وپېژنو امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې وایي متقي هغه انسان دی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفا متقی انسان و پیجنا پرهیزگار انسان و پیجنا من سلک سبیل المصطفى څوک چې د پیغمبر په لار باندې روان شو دا متقی او پرهیزګار انسان دی چې د الله د پیغمبر په لار باندې روان دی دغه ته متقی وي دغه پرهیزګار وي دغه تقوا ده یو کار دا وکړه چې د پیغمبر په لار باندې روان دی کوم مسائل دې ترازی د پیغمبر په طریقه باندې هغه حل کړي که غم دی که خادي ده د پیغمبر په لار باندې روان دی دویم کار ونبذ الدنيا وراء القفا دنیا شاته گزار الله دنیا خپل مخه تکړ نه ده بلکې دنیا شاته غرزو الله اگر د سینې دی چې دنیا نه ګټي دا متقی نه دی چې څوک ځان لکارو کسب نه کوي او بس اسې ناز دی چې الله راکړي دا متقی نه دی دا پرهیزګار نشي کېدی اگر چې په جمعات کې بیت الله شریف کې ول نه سیال ته یو منځ په یو لاک دی آل تناس دی تلاوت کوي منځونه کوي او دی ما الله ته ځان وقف کړی دی کارو کسب نه کوي دا متقی نه دی متقی چې دنیا اشتا هو نبذ الدنيا وراء القفا دنیا شاته گزار الله یعنی دنیا په تور ضرورت استعمالي مخې مخې ته نه ده زمون شان ده کې چې منګه ک جمعات کیوم د دنیا باس کچرته غم یې پاره کې د دنیا خبرې د دنیا بحثونه او تر دې پورې مانځه کې ولاړیو نو سوچ کو چې پلان کې باندې دومره پیسې دی او پلان کې او یاره دا پیسې به څنګه راشي تر دې ک دعا کو نو دعا کې 1 نمبر باندې مو چې 1 کروڑ روپے وي ټول سوچ او فکر درو کو دی د پیسې دا فکر سوچ دماغ کې ټول دنیا چلیږي را چلیږي نو دغه د تقوا خلاف خبره ده ها استعماله دنیا کې ځان لګاړې مال خمزیدار ځان لا کورم جوړ کا خپلې چې وسته کیږي الله یې درکې ټولله او دغه شان د هر یو چیز استعمالو د دنیا خدا بزلتن نواسینا او د دې مثال داسې پیش کړی دی علماء کشته ده نو دې کشته لپاره وب هم پکار دي خودوبونه ساتلم پکار دي هغه څنګه په وبو باندې د پاسه بدا چلیږي په وجه باندې کشته څنګه چلے دا به چلیږي په وبو کې خو کتن دا ته وبو ورالې نو بس بیا کشته ډوب شو بیا کشته چلیږي نه دا کشته لپاره وب پکار دي خو دندګي به وته نه د قشان دا دنیا زمن د پاره پکار ده د دې دنیا نه بغیر ژوندۍ نشي تیرولې خدا دنیا بخپل د عزت دندکې نه چې هر ټیم خوب هم د دې د لاس نه درځي منظم د دې د لاس خراب تلاوت کیږي بل څه ټول د دنیا سوچونه او فکرونه
نو دغه بیا خراب چیز دی. نو ونبذ الدنیا وراء القفا. او دریم نمبر تقوا دی ته ویل کېږي چې انسان داسې وکړي وکلف نفسه الاخلاص والوفا، انسان په ځان کې اخلاص پیدا کی، وفاداری پیدا کی، د وعدو خلاف ورزي نه کوي، اخلاص په ځان کې پیدا کی، د الله د رضا دپاره کارونه کوي. که اوس ډېر کارونه یو انسان کوي، تلاوت کوي، منځونه کوي، حجونه کوي، جهادونه کوي، تبلیغ کوي، علم یې کړی دی خو چې اخلاص پکې نشته، د الله رضا یې مقصود نه ده، نو دا متقي نه دی، دا پرهیزګاره نه دی. او بل وجتنب الحرام والجفا، متقی انسان به ځان د حرامو نه بچ کوي، نو ځان به د ظلم نه بچ کوي. چې کله دی ظالم دی، کله دی حرام خور دی، نو دا متقی نشي کېدی. اگر که یو روپۍ حرام ولې نه شامله کړل، دا متقی نه دی، پرهیزګاره نه دی. حرامونه به ځان ساتي. که غټ حاجي صاحب دی، نو د ابوجهل باره کې راځي وایي 52 حجونه یې کړي، مشهوره خبره ده. غټ حاجي و، خو په حجونو خو کار نه کېږي. حرام مال نه به ځان ساتي، حرام مال نه چې حرام ستا خېټې ته رانشي، داسې نه چې برید کې دی چې کوم نه ناخوا دی خو کړلي او غلی غونته ورغلی او ګټه دې وراخوا کړله او اوس راځي جومات کې ناستي الله الله کې او اوږده اوږده منځونه کې او دارنګې د الله نه تمه ساتي جنت نه. لول هغه کار سم کړي، دغه شان پردی ځمکه دې نیوله، د هغې هغه ته حواله کا، پردی حق دې د باندې حواله یې کا، د مرګ نه مخکې مخکې حواله کا. نو وجتنب الحرام والجفا. دغه شان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله فرمایي چې متقی انسان چاته ویل کېږي، دا تقوا او پرهیزګاري چاته ویل کېږي. الله یجد الخلق فی لسانک عیبا، چې مخلوق پتا کې بد اخلاقی ویني. که بد اخلاقی کنه نو ډېر غټ مولوي صاحب ولې نه وي او ډېر غټ مجاهد ولې نه وي، ډېر غټ تبلیغي ولې نه وي، خو چې بد اخلاقه وي او خوله دې بې ځایه ده، نو دغه انسان دې متقي نشي کېدی، دې پرهیزګاره نشي کېدی، بد اخلاقي پکې. الله یجد الخلق فی لسانک عیبا، چې مخلوق ستا په ژبه کې عیب ویني، نقصان ویني، بد اخلاقي ویني. وللملائکة فی افعالک عیبا، او ملائک ستا په کارونو کې عیب ویني. ولا ملک العرش فی سرک عیبا، او الله رب العالمین د عرش خاوند، د عرش مالک ستا په پټو خبرو کې، په پټو کارونو کې عیب ویني. او داسې د تقوا تعریف شوی دی چې متقی انسان دې ته ویل کېږي الله یراکا مولاکا حیث نهاکا. الله یراکا مولاکا حیث نهاکا، چې ستا الله تا په هغه ځای کې ویني چې کوم ځای نه ته منع کړی، هلته تا ویني. نو دغه ستا تقوا ده او دا پرهیزګاري ده. که په هغه ځای ته ته ځې چې کوم ځای کې الله ته منع کړی، نو بیا به دا تقوا نشي کېدلی. دارنګې هم المؤمنون بالله ويعملون بطاعة الله. تقوا دې ته ویل کېږي متقیان هغه چا ته ویل کېږي چې د الله رب العالمین تابعداري کوي، د الله خبره مني او په الله باندې ایمان راوړی دی. علي رضی الله تعالی عنہ وایي ترک الاصرار علی المعصیه وترک الاغترار بالطاعه. تقوا دې ته ویل کېږي چې په ګناه باندې همیشوالی نه کوي، ګناه نه کول داسې نشته، ځکه ګناه واستانه خامخا کېږي. انسانان الله پیدا کړي دی لري کنه، دومره ملائک الله پیدا کړي کنه، وایي د سمندر د شګو نه زیات دي، هغه سره د الله نه فرمانی کوي نه. د انسانانو ته څه ضرورت چې الله پیدا کړه؟ دې انسانانو کې چل دا دی چې دا ګناهونه هم کوي او الله ته به توبه وباسي، الله تعالی توبه خوښه ده. دې وجه نه الله رب العالمین د الله پیغمبر یو حدیث دی وایي که چېرته تاسو ګناهونه نه کولې نو الله به سره پیدا کولی نه.
ګناهونه نه کولې الله به سره پیدا کولې نه الله پیدا کړي دې له چې دا توبه الله ته ډېره زیاته خوښه ده نو دې وجه نه د ګناه نه څوک خلاصېدی نه شي صرف پیغمبران دي چې هغې نه ګناهونه نه کېدل صحابه ورم شوي خو هغه الله معاف کړلي اوس تاله څه نشته چې ته پسې څه ووایې الله معاف کړلي ټول جنتیان دي او هر چې نور انسانان دي د دې نه به خامخا ګناهونه کېږي خو الله ته خوښ کار کوم یو دی توبه بس الله په دې خوشحالي چې زر ظلم الله ته بیا لاسونه شي کنه الله بیا رانه وشو ګناه الله ما معاف کړه الله په دې خوشحالي الله رب العالمین په دې نو دې وجه نه متقی انسان هغه چاته ویل کېږي چې په ګناه باندې کلکېږي نه دې وجه نه شیطان په څه باندې غرق شو او آدم علیه السلام په څه باندې نیکبخته شو نو د هغې وجه دا وه شیطان ګناه وکړه د الله نافرماني وکړه چې الله رب العالمین ورته ویل شیطانه ولې زما خبره ونه منله د آدم علیه السلام ته سجده ولې ونه لګوله هغه ویل زه دې غوره یم په خپله ګناه باندې کلک شو جاهل و کلک شو وایي ښه مې کړلي بس دا زه چې کوم نو د ده نه غوره یم او آدم علیه السلام نه چې غلطي و خطایي په هیره باندې وشوه ونه وخړله نو آدم علیه السلام جاړي او ای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا دعاګانې وایي الله رب العالمین آدم علیه السلام نیکبخته کو دا مزیدی او شیطان ابلیس لعنتی شو تباہ و برباد شو یقینی جهنمی شو داغه د معافی اړو سلارم گنجائش پاتې نشه دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول دا آیات ترجمه دا الله رب العالمین وای ای ایمان والو د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر یو انسان دی وګوري چې سبا له ځان لڅ تیار کړلی هر یو انسان د ځان سره سوچ وکړي سبا له ځان لڅ تیار کړلی تر دې آیات ترجمه وا او حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویلو ای کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار انسان هغه دی چې د مرګ نه وروسته ژوندۍ د لپاره تیاری وکړي لا او دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله رب العالمین فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اے بنی آدم زما عبادت او بندګۍ لزان فارغ کا املا صدرک غنن زبستا سینه د مالدارۍ نه ډکه کما واسد فقرک استا غریبی او محتاجی به ختمه کما و الا تفعل کتا د الله بندګۍ او د الله عبادت تزان فارغ نه کا نو ملأت یدک شغلا همیشه به مشغول ساتم وزګار بنشي مصروف وای مشغول وای ستړی ستومانه وای ولم اسد فقرک او استا محتاجی به ختمه نه کم الله رب العالمین فرمای بدی آدم زما عبادت لټیم ورکا وقت ورکا زړه کې به غنا واچوم مالداری او ستا محتاجی به ختمه کم او داسې به ستړی ستومانه بنئ او محتاجی به دې نه ختمه بشي او کله الله عبادت ته ځان فارغ نه کنو یاد وساته بیا د الله عذاب ته متوجه دي بیا به الله رب العالمین فرمای چې بیا واستا د الله همیشه مشغول ساتم تا به مصروف ساتم ستړی به ساتم ورځ او شپه به لګیای محتاجی به ختم نه بیا به وی چې نشته په دې کې بدل شي دنیا په نش کې بدل شي دیو جنا د الله رب العالمین دین له وخت ورکول عزتمند یوازې دا نه ده چې موږ صرف دا دعوه کړل د مسلمانۍ او بیا خو نو ټول کارونه په خپل اختیار باندې کوو نه موږ په خپل هر کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې کوو د الله د حکم مطابق په خپل یو کار کوو او دغه شان د الله رب العالمین دی دین له وخت ورکول قران کریم له وخت ورکول دغه شان دکی خپل عبادت له وخت ورکول خپل معاملات صحیح کول الله رب العالمین